और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सीरत शरीफ बयानेगी। मुबारक सीरत बयान در غزوه احد پورې را رسیدلی و. تیر شو جمعو کې د غزوه احد متعلق بعض بیانات شوي. نننی بیان هم د غزوه احد د باقی حصے سره تعلق او وابستګي لري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد په غونډۍ باندې لفاسا 50 کسان کې نولي وو او فاغو باندې عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ مشر ټاکلو او دا وصیت دغه صحابه کرامو ته کړو. کلان د میدان کې مونږه جنگ غټو او ک جنگ بیلو او تاسو به د غونډۍ نه را کوزيږئ. دا غونډۍ به تاسو ساتئ. وجدا و چې دیو باندې مخامخ حمله کول که مشرکان او غختلنو دیو وته مخامخ مسلمانانو مقابله کوله او کچرته د شاده اړخه کافران په غونډۍ باندې راختلی وي نو مسلمانانو د غونډۍ طرف ته شاوه نو چې د شان در باندې څوک راوخی چې د غشو گزارونه در باندې شروع کینو بیا اوس جنگ مشکلی دی. وجه نبی له صلوات و سلام په غونډۍ باندې 50 کسان چې دا ټول غشي شتون کیو دای په مقرر ک چې څوک د شان راخی چې حمله کوي تاسو به دفاع کوي او کته مونږ په سیمرا کوزيږي کوم جهاد غټو او کبیلو خطا سو ببر ناسي غونډۍ باندې خالی کوي. عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې نبی رسول الله والسلام امیر او مشروطه کوي 50 کسانو باندې. کله چې دا جنگ یو نوبت ته ورسېدو نو مسلمانانو په دې کافرانو باندې غلبه راوړله. مشرکانو ته پکې شکست ملاو شو. دیو د میدان د احد نه او تختیدل نو کوم هغه صاحب او سامان چې د دیو سره وو ا د دیو نه په میدان کې پاتیش. نو صحابه کرام په دغه میدان باندې رالل او د دیو نه چې کوم هغه ساز او سامان مال پاتیش او غیره غونډول شروع کړ. کدا ته په مال غنیمت کې بیا پاتې کیږي کنه. غونډۍ باندې چې کوم کسان ناسو لپاسه هغه چې وکتل چې لاندې مسلمانانو په میدان کې مال غنیمت را غونډول شروع کړل او دای ولیدل چې کافران په تیخته باندې دي نو دی ویل عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ ته چې جنگ ختم شو کافران و تختیدل مسلمانان په مال غنیمت را غونډولو باندې موږ اجازه راکړه چې موږ هم کوشو ځان ته مال غنیمت را غونډو. عبد الله بن جبیر رضی الله عنه فرمایي ګوري موږ نبی له صلوات و سلام مامور کړیو کوم جنگ غټو کوم بیلو تاسو باندې را کوزيږئ. صبر کوي چې نبی له صلوات و سلام امر نه کړي دا غونډۍ تر هغه پورې مپرې د دلته قائم اوسېږي. خیر څلويخ کسان د عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ را کوشل لس کسان چې کم دی په دې غونډۍ باندې پاتې شو. عبد الله بن جبیر رضی الله عنہ تم پاتې شو. هغه طرف ته چې کافرانو میدان نه او تختیدل هغه چې وکتل په دغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله عنه لا ایمان نه راوړی او د جنگ په دې کارونو باندې په تدبیر ډیر زیات پوهیدو. څنګه کارنامې چې اغل ته په حالت ته کفر کې کړي وي په حالت د اسلام کې هم د اسلام لپاره ډېر لوی کارنامې کړي دي. ډېر خطرناک ځایونه د تلې دي د چې وکتل غونډۍ خالد او لاندې مسلمانان په مال غنیمت را غونډول دي ورکوټه شان میدان جنو کوم په دې شان حمله راوړه. دا مسلمانان به ځان خبر نه موږ په غشو باندې ولو خبره وختمه هماغه سی وکړه په غونډۍ باندې دی را خطل
لس کسان خو ناسو صحابه کرام هغوی دیو په غشو باندې اشتل او چرته لس کسان او چرته دومره لویه غټه رمو بیا د هغې چې کومه دی غشو ایشتونکي کسان دی ډېره مقابله وکړه خو نوبت دې ځای ته راورسېده چې انا لله و انا الیه راجعون دا لس وانه کسان شهیدان کړه نو چې هغه شهیدان کړه غونډۍ ورته خالی شوه نو په دغه غونډۍ چې دوی راوختل لاندې مسلمانان په هغه میدان کې د مال غنیمت راغونډۍ دوی په دغه ځای نه چې کومه دی حمله راوړه چې حمله یې راوړله نو 300 کسان دي او 3000 کسان د کافرانو نو چې 3000 کافران په 200 مسلمانانو کې راننوځي څه پته یې بیا لګي یو صحابي مبارک پکې فرمایي چې دا حمله یې راوړه زما تر چې مسلمانو د خپل مسلمانانو په تورو باندې واه ما ته ډېرې چغې والې دا زما تر دی مسلمان دی او چاته هېڅ پته بیا نه لګېده صرف تورې ګزار به دی کاو دا پته نه لګېده چې دا په چا باندې لګي ځکه 3000 کسان چې په 200 کسانو راننوځي څه پته یې لګي چې دا پکې اوس څوک دی په دغه حین باندې چې کله دوی ورانله صحابه کرام ډېر په جرأتمندۍ او په بهادرۍ ورسره وجنګېدل خو بیا هم دغه معامله داسې وه چې میدان ته ټول راکوشي وو تعداد یې ډېر زیات و غش ایستونکو کې پکې هم ډېر زیات و صحابه کرامو باندې یو عجیبه حالات راغله داسې مخامخ له کافر نشه راتلی هغه یو چال وکړو هغه چال باندې ورته راغله او هغه 40 کسان چې کوم د ښکته غونډۍ نه راکوشي وو که چېرته دا په دې ځای وی کافر بیا هم جرأت نشه کولی بس دې کې د الله تعالی حکمتونه دي رازونه دي دا کم شهادت چې د مسلمانانو په تقدیر کې ودالوی مرتبه دا او الله تعالی ورکوله توري چلیدل شروع شو حتی کې چې نبی له صلوات و سلام مبارک مخې ته مصعب بن عمیر رضی الله عنه ولاړو او د نبی له صلوات و سلام نه دفاع کوله او دا هغه صحابي چې د شکل صورت او هو د نبی له صلوات و سلام په شان ته د شکل صورت د نبی له صلوات و سلام په شان بالکل دغه کافرانو چې حمله راوړه مصعب بن عمیر رضی الله عنه د نبی له سلام نه دفاع کوي دا دفاع کوله او دغه دفاعي صورت کې مصعب بن عمیر رضی الله عنه په شهادت باندې ورسید چې دې کله شهید کو د شکل صورت د نبی له صلوات و سلام په شانو اغلطه دغه قاتل د مصعب بن عمیر چغفور دکړه و نبی له صلوات و سلام په شهادت باندې ورساو او په میدان کې یو شیطان راغی شیطان هم چغفور تکړه چې الا ان محمدن قد قتل خبردار نبی له صلوات و سلام قتل شو دا आवाज نو د صحابه په منځ کې سم د تندر आवाज په صحابه کرامو باندې دا आवाज ولګید چې نبی له صلوات و سلام مبارک شهید شي همون خدای مبارک په دفاع کې لګیو مونږ هغه دفاع کوله چې هغه مبارک ته نقصان ونه رسیږي بس مونږ په خپل ژوندۍ باندې سکو مونږ بیا په ژوند باندې سکو ټول تری واچولې سټ شو انس ابن مالک رضی الله عنه فرمای وی زما تر راغلی میدان ته چې عمر رضی الله عنه وکړه عمر رضی الله عنه سره د دومره لوی حوصله نه هغه مبارک ځان تناسته او تورې چولې ده وی زما دا تر ته وای چې اے عمر رضی الله عنه ولې دلته ناسي عمر رضی الله عنه ته فرمای چې زما په ژوند سدي چې نبی له صلوات و سلام مبارک نعوذ بالله قتل شو شهید شو زه څه شي کوم چې جنگيږم بیا غتره او ته فرمای د انس بن مالک رضی الله عنه چې اے عمر چې د سې چې نبی له سلام قتل شوی هغه چې په کومه خبره قتل شوی په کوم دین باندې او په کومه کلمه باندې تم قتل شو پسې ورشه کنه په ژوند بیا سکه عمر رضی الله عنه بیا تور راوستا هغه نور صحابه کرام چې کوم د صحابه هغه جنډه وا هغه جنډه نبی له صلوات و سلام مصعب بن عمیر ته ورکړی و او چې کله دې شهید شو دغه جنډه نبی له صلوات و سلام حضرت علی رضی الله عنه ته ورکړه او په دې ګرمه کې نبی له صلوات و سلام د انصار صحابه کرامو د جنډې د لاندې او علی رضی الله عنه ته چې کوم د سګراولېږي چې علی رضی الله عنه تخپل جنډه د مهاجرینو طرف نه مخ کې راوړه میدان ته راوړه ځکه دا قاعده قانون مخ کې چې د کم یو ډلې جنډه به ولې د لاندې بس دی به بایللې و بیا
چې جنډه باندې خوځي د په میدان کې او بولې د لاندې پس دغه جنډې ولا بیا بیللې وا او واو ته فرمایي دا جنډه